دا کوي به زه د ټي ام ای شب قدر نه بای هوک بای ټرک دا به زه اخلم او د دې چې کوم دی د دې دپاره کو زه د دنیا کم ځای ته تللي زه به مطلب 2 کاله پس یو سړی وي چې دا ټیک نه کېدی چې د څه مجبوري اوس د څه مجبوري کېدی چې څه هډه دي ده نو هغه دغه نه تپوس کول پکار چې دا سیسته ولې مطلب دا چې 2 کاله پس چې پای کې کروڑونه روپۍ ولګي تا 2 کاله مخکې د ټیم ته هم لکونو روپۍ جمع کړې او بیا چې ته چې دا اوکې نه دي نو دې خبرې بیا څه سلوشن چې دا 1 کروڑ روپۍ ته مالک ولګولي 70-60 لک روپۍ هغه چې کوم دي 2 کاله مخکې ما ټیم ته ورکړي په نن وخت کې ټیم خپل سټاپ له تنها نشي ورکولې نو دونه دا خو دغه افسر چې کوم دي دا ټیم دا یو لوی او د خپل ډپارټمنټ یو بل هډل سره مخامخ کو او زه د اے سی ایم د ډي سی ایم د څومره بالا افسران چې دا وینه دا مطالبه کوم چې دی د دې باندې پوریکشن والی او د منډیل تر راشي دا وخت زه د شفقت د ټیم د افیس مخې ته موجود یم دغه په منډی کې چې مونږ ته اکشنیر سوداغي مالک کومې خبرې وکړې هغې په دغه خپلو خبرو کې په ټیم شفقت در باندې کوم الزامات ولګول نو زه راغلی یم دلته کې رالم او چې دوی موقف پې واخلم خو فی الحال هغوی دغې موقف ورکولو ته تیار نه دي بسم الله الرحمن الرحیم دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم سنگر خان ما او دا وخت 400 ضلع د شب قدر په تحصیل کې موجود یم چونکې د شب قدر په بازار باندې ما یو پروګرام کړی وو د رشد خاتمې لپاره حکومت مختلف پلانس جوړ کړل پاغې کې یو پلان دا هم وو چې دا هلته چې کومه سبزي منډي ده نو هغه د دغه ځای نه ختمه کړی شي او دلته په بایپاس باندې ورله جوړ کړی دی هغه اوس بلډینګ جوړ دی دلته کې کنسټرکشن هم شوی دی کال یو نیم تیر شو خو دلته کې منډۍ را ټرانسفر نه شوه یعنی څه فایده د دې څیزو نه شوه په دغې حوالې سره به ننني پروګرام کې خبرې کومه ما سره دلته کې زه دا وخت په نوې منډۍ کې موجود یم په بایپاس باندې دلته کې ما سره د دې ځای مالک ولاړ دی اکشنیرز ولاړ دي دوی سره به خبرې کوم چې دې کې مین رکاوټ سره السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه لی ستاسو تعارف دی زما نوم ډاکټر اشفاق دی او د دې ځای چې کوم اونر دی ډاکټر داود زما تره دی او هغه زموږ د فیملی مشر دی نو هغه د ټول شي نه هغه ټیک اوور کړی دی خو هغه آوټ اف کنټري دی نو د هغه په بیهاف زه راغلی او زه چې کوم دی دا میسج ورکول غواړم ډاکټر صاحب درته ووایه دا مونږ چې په کوم ځای کې ولاړ یو دا اندازې مطابق څو جریبه وي دا تقریبا ټول جایداد چې کوم دی شپږ جریبه دی ټول ستاسو دی او جی او دا چې کوم دی د کې څه کیټل منډي ده د سره دیوال په دیوال چې کوم دی کیټل منډي ده هغه سایډ ته او دا ایریا چې کوم دی تقریبا څلور جریبه ده څلور پنځه جریبه ځمکه ده نو دا چې کوم دا دې ځای کې دا بیسیکلی ټي ام ای چې کوم دی په 12 جنوري 2024 باندې نیوز کې یو ټینډر دغه کړو پبلش کړو اکارډینګ ټو هغه ټینډر مونږ خپل اپلیکیشن هغې ته ورکو او د هغه اپلیکیشن ورکولو نه بعد څومره چې زمونږ تحصیل ټیم ای والا کسان دي هغې دا ځای وکتو او ټولو ته کې د ټولو نه بیسټ ځای بیسټ لوکیشن ورته دا لګېده د هغې لوکل ټیم راغی د دې ځای اسسمنټ یې وکړو بیا دا ځای هغې سلیکټ کړو د هغه سلیکشن نه بعد چې کوم دی بیا ټي ام ای سره زموږ نیګوسیشن وشو او هغې نه بعد چې کوم دی ټي ام ای سره زموږ منځ کې یو لوکل بانډ ساین شو چې هغه بانډ مطابق چې کوم دی 31 جنوري 2024 نه والا تر 31 جنوري 2033 پورې زمونږ 10 ایئر دپاره کنټریکټ هغې سره وشو مونږ چې کوم دی ځای هغې ته په جنوري کې هینډ اوور کړی و د هینډ اوور کولو نه مخکې چې کوم دی دې ځای کې دا یو پټی و په دې کې مختلف فصلونه کېدل د فروټو ونې پکې ولاړې وې تقریبا 120 ونې ولاړې وې په دې کې مختلف فروټ وو په دې کې چې کوم دی لیمبان وو او مختلف شینه وو خو هغه شینه چې کوم دی هغه مونږ سره د هغې ارسه چې کوم ټیم ای وه مونږ هغې ته حواله کړل ټیم ای ګاډي رالل هغه بوټي یې ټول چې کوم دی ختم کړل هغه څه شول څه نه شول د هغې مونږ ته پته نه لګي خو هغه ټول هغې د دې ځای نه ډسکارډ کړل ټیم ای په تحویل کې ځای واخیستو ټیم ای به ځان سره وړي ایګزیکټلی مونږ ځای چې کوم دی زما د خبرې مطلب دا دی چې مونږ ټیم ای ته دا ځای ورکړی دی په جنوري 2024 کې ټیک شوه جنوري 2024 نه واله د 25 اوس چې کوم نن مونږ ولاړو نن زما خیال دی 8 اکتوبر دی 8 اکتوبر 2025 دی نو دا تقریبا شو 1 year and 8 months شو په دې 1 year 8 months کې مونږ ته صرف 2 لک روپۍ ملو دي باقي مونږ ته هیڅ هم نه دي ملو شوی ټیک شوله مطالبه ستاسو سره ذاتي ستاسو مطالبه زمونږ دا ده چې یو خو د منډۍ چې کوم ده پل پور
را شفت شي چې کوم زمونږ کنټریکټ کې کوم اګریمنټ او هغه کې 90% کار مونږ کمپلیټ کړی دی باقي 10% کار داسې پاتې دی چې هغه کوم انجینیرز دي چې مونږ ته راشي چې سپاټس وښیي چې لیټ سپوز واشروم دی چې واشروم مونږ کوم ځای کې جوړ کړو اوس خو مونږ د ځان نه دی کې جوړولی نه شو چې زه هغلته جوړ کړم دلته جوړ کړم سبا به کارېږي نه په هغې به زه څه کوم ټیک شوله چې ما ته هغه ځای ټو پوینټ کې زه به هلته جوړ کړم باقي ډرینیج سیسټم چې کوم دی د دې ځمکې د ډرینیج هېڅ مسله نشته دې سره خوا کې یو ناله ده هغه نالې ته ښه ایزیلي ډرینیج غورځېدی شي داسې ده دا خو چې هغوی تاسو ته تاسیس وکړی کوو خو اټ مین چې دې فیزیبیلیټي سټډي وکړی شوې وه د دې هر څه ټیک ټاک دي تاسو ته ځکه بیا دا ځای الوکیټ شوی دی د منډۍ لپاره دغه سوالونه خو زما په خیال باندې ډسکشن کول پیسې مناسب نه دي په دې سټیج باندې رکاوټ څه دی اوس بلډینګ هم جوړ شو د هلته کې د رش هم ډېره سویر سنګینه مسله ده دلته کې منډۍ نه را شفټ کېږي د رکاوټ خو موږ ته هېڅ داسې پته نه لګېږي چې ولې نه کېږي او دا به د ټولو نه ښه د دې جواب به چې کوم دی لوکل ټي ایم او ناظم چې کوم کسان دي دا به هغوی ورکړي مونږ خو چې کوم دی ځای ورکړی دی مونږ په دې انتظار کې ناست وو چې خلک به راځي او مونږ ته به زمونږ چې کوم اګریمنټ شوی دی د هغې مطابق به مونږ ته د هغې کرایي راکړي زمونږ خو نور هېڅ ډیمانډ نشته ستاسو کرایي د کوم وخت نه شروع شوې ده زمونږ کرایي د 31 جنوري 2024 نه شروع ده او 31 جنوري 2033 پورې مونږ ته ټي ایم اے شب قدر باونډ ده دا کرایي به زه د ټي ایم اے شب قدر نه بای هوک بای ټرک دا به زه اخلم او د دې چې کوم دی د دې لپاره کو زه د دنیا کوم ځای ته تللی زه به ځم اصل کې تاسو سره ریټن ډاکومنټ ساين وي بیا خو پکې زما په خیال دی چې څه دغه ډاکومنټ کې هغه زه کو چاته پکاري ما سره په واتس اپ کې اوس هم هغه سټام اویلیبل دی از any time any person anywhere سو غواړي دا زغه شیر کول ټیک ته جی ډاکټر صاحب تاسو پوینټ اپ مخه تراله خوشاله اوسئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لیډیز تاسو څه تعارف ته زما انور علي نوم دی شب قدر اوسیدونکی یم څه به ویل غواړئ د دې نوې منډۍ حوالې سره رکاوټ څه دی ولې نه راشب کېږي دا نوې منډۍ زه خو لږ تفصیلي بریف وکړم په دې باندې دا تقریبا 12 جنوري 2024 کې ټیم عوامي دغه لپاره اشتهار جاری کړو نو موږ ټول اکشنیر چې کوم هغه سی ډي آر په مقرره وخت باندې جمع کو نیلامه کې میسا واغشته اکشنیر زه اکشنیر یم نو موږ ته دکانونه الاټ شول او تقریبا په دې د سی ډي آر په مت کې موږ ټیمه ته تقریبا 60 لک روپے جمع کړي دا غي نه پس موږ سره دا وخت ټیمو چې کوم هغه اګریمنټ کو 10 سال اګریمنټ موږ سره کو 5 سال ایکسټینډیبل اګریمنټ هم هغه کې شو صحیح بیا هغه نه پس چې کوم نه هغه کې څه مسلې را لیدا هغه دا وخت ټیمو چې کوم غیر قانوني هغه زړو منډول ایکسټینشنبل اپروول ورک او دا چې کوم د تاخير شکار شو دا منډه بیا نه ټیمو چې کوم راغې نه هغه مونږ باندې ډېر زیات زور راوړ او وخت په وخت مونږ ته نوټس راکولې در دې پورې چې د 48 غنټو نوټس مونږ ته جاری کړ مونږ سره اندر ریکارډ موجود دی هر یو شی صحیح چې خدا تاسو د کې کنسټرکشن کار شروع نه کړ نو تاسو نه به مونږه د سی ډي آر ام ضبط کو او مونږ به چې کوم د تاسو جیداد د ټیمه ته څه نقصان رسي هغه به داخو نو مونږ رالو او د کوم کار شروع کا چې کارم شروع کو نو بیا په دې کې بیسیک فیسیلیټیز چې کوم هغه نو مونږ بار بار هغه درخواستونه ورکړي هغه د ریکارډ موجود دي په ټیمه کې مونږ دغه کړی دي ډایری کړی دي نو هغه چې مونږ ته پاغه کې ناکام شو مونږ لاړو اي سي شفقت الله هغه تم ټول حال احوال چې کوم هغه بیان ک او هغه ټیمو او ناظم چې کوم دی تحصیل هغوی نه ټیم واخیستو موږ ټول لاړو کېناستو په دې باندې سوچ بچار د دې مسله باندې وکړه نو هغه بیا موږ د هغه دغه چې کوم دی منټس جاری کړه هغه هم د ریکارډ موږ سره موجود دی هغه منټس چې هغه کې موږ ته دوی چې چونکې ټیمې سره په حال پیسې نشته تاسو په دې کې د اکشن ډیګ او دغه چې کوم دی دا تاسو جوړ کې او چې کله ډاکټر داود لا انسټالمنټ تاسو کوم په اگست پړم بیا ته کې مونږ کوم ورکو ناغه به داغه په تاسو ته مونږ دا کوم لہذا مونږ د کې خپل پیسې سوله ګول او کار مارم شروع کو او دې چې دا شیز اوس بس د تیار دي تیار د چې تقریبا 90% کار شوی دی اکشن ډیک جوړ شوی دی ان اوټ روډ جوړ شوی گیټونه ولګي ټیک ده راته وای دا خبره خو دوی تفصیلی کړي دي د اکشنیر زو سم مطالبه صدا مونږ دا و چې اوس ته مونږ لا ټیمه شپ قدر چې کم دی هغه انوسی را کی چې د مونږ کار شروع کی دغه مین مسله ده زمونږه چې په دې کې دوی رکاوټ شروع کړي کله نن کې کله سبا کې او مونږ دا دغه نه راکې صحیح ده دا مونږ د ټیمونو د دې پوینټ اپ وخلو چې څه وجه راغه څه مجبوری ده سر رکاوټ ته غته مین السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لدی تاسو تعارف ته زما سید شیراد نوم دی او د دې نه منډه اکشنیر یو اکشنیر یې ښه سبب ویل غواړي د حواله سره یره جی زدا خبره کومه چې کله دا ځای سلیکټ کېدو د دې پر یو پراپر سروې ټیمه کړی دا
او بیا دغه نه پس فیزیبিলিټي رپورټ په دې باندې جوړ شوی دی دا سیس صحیح. بالکل 100% اوکې شوی دی او. دا نه پس د دې بیا کوټیشن د نیلامي شوی دا سی ډي ار په مت کې موږ لکونه روپۍ جمع کړي دي او دا تقریبا اوس 2 کاله وشو تر څو پورې دا منډه شپ نشوه موږ دا خبر شو چې را بل ور دی کې د ټیمې یو بالا افسر وزټ کړی دی نو هغه جست په چوک سایډ باندې تر یو بای پاس باندې روت دی او بیا مو دا ورېدلی چې هغه پکې یو لیټر کړی چې یاره دا ځای چې کوم دی نو دا فزیکل نه دی فیزیبل نه دی او مطلب چې کوم زموږ ریکوایرمنټ دی په هغې برابر نه یو دی. نیم کال بعد دته څنګه دا خبره راغله چې دا فیزیبل نه ده په هغه وخت کې چې کله دته فیزیبیلیټي رپورټ مخې ته کېښودلی شي هغه وخت کې د اوکې کولې تاسو سرجی یقینو کې په دې دوران کې دی کې سلو ټیموګان بدل شو بدري پکې اے سی بدل شو اکسیانان پکې بدل شو د دې ټولو په سپرویژن کې په دې یو نیم 2 کال کې دلته ټایم په ټایم کار نو دې سرجی بیا سمپل دا خبره ده چې مطلب 2 کال پس یو سړی و چې دا ټیکنیک کې دی چې د سم مجبوري او د سم مجبوري کې دي چې څه هډ دي ده نو هغه دغه نه د سکول په کار چې د اسیست ولی مطلب دا چې 2 کال پس چې پای کې کروڑونه روپۍ ولګي تا 2 کال مخکې د ټیمې ته موږ لکونه روپۍ جمع کړې او بیا چې ته چې دا اوکې نه دي نو دې خبرې بیا څه سلوشن چې دا 1 کروڑ روپۍ ته مالک ولګولي 70-60 لاک روپۍ هغه چې کوم دي 2 کال مخکې ما ټیمې ته ورګړي په نن وخت کې ټیمې خپل سټاپ له تنها نشي ورکولې نو دونه دا خو دغه افسر چې کوم دي دا ټیمې دا یو لوی او د خپل ډپارټمنټ یو بل هډل سره مخامخ کو او یو داسې خبر ته لاړو چې دی ما په عدالت کې اخیری اپشن زما عدالت دی نو آی دې خپل فیصله ډیفرنٹ کولی شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه لیډیز تاسو تعارف ته ویل بس غواړئ؟ ها جی زما سید خان نوم جی او دې دوکانو اکشنیر یم زه دا ویل غواړم چې یاره کم از کم یو نیم کال شو او دا منډل طرف شفت شوې ده او زه د اے سی ام د ډي سی ام د څومره بالا افسران چې د هغوی نه دا مطالبه کوم چې دوی د دې باندې پوریکشن والي او دا منډل ته راشفت کړي ځکه چې په بازار کې هلته زموږ شفقدر بازار کې ډېر زیات رشي سهار کې هم د سکولونو مثال ماشومان راځي او په ګنټو په روډونو کې ولاړ په چینچیانو په ګاډو کې او مازی غرمه کې بیا چینچیان مثال چوټي شي نو زه دغه مطالبه جی مهرباني خوشاله اوسئ. مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لیډیز څه تعارف هم د ویل بس غواړئ؟ زموږ دارو جی زما ملک نعمان نوم دی جی او موږ اکشنیر یو زموږ چې کوم دی اول منډه کې مزینه دي او نیو سبزی منډه کې چې کله اکشن کېده هغې کې موږ حصه اخیستې ده او چې کوم دی دا څه تیار دي او بزر د زره موږ د مطالبه چې زر د زره د راشب شو موږ دلته کې راشو دې کې چې کوم دی موږ نور افسران ولم تللي لوکل ګورنمنټ هم چې کوم تللي او ال سی بي ته هم چې کوم دی درخواستونه شوي دي چیف سیکرټري ته هم شوي دي نو هغوی د مطالبه ده چې هغوی په دې باندې غور وکړي او زر د زره دا شی راشب کړي کو داسې نه نو بیا به د دې نه بعد موږ عدالت ته رجوع کوو. عدالت ته به اخري اپشن ستاسو عدالت دی؟ زموږ اخري اپشن جی عدالت دی چې عدالت څه فیصله وکړه نو بیا به موږ په هغې باندې ځو جي. صحیح ده جی خوشحاله اوسئ.